زمونږ په دې کامیاب احتجاجي مظاهره فضل خان او د 400 او د مرزو ټول لیډرشپ او ټول کارکونانو ته ډېر مبارک شي. نن چې موږ راغونډ شوي یو، نن موږ راغونډ شوي صرف او صرف د دې لپاره یو چې موږ خپل احتجاج ریکارډ کړو، خپل احتجاج ریکارډ کړو د ګرانۍ خلاف، خپل احتجاج ریکارډ کړو د امپورټډ حکومت خلاف. زما د رونو خبرې وکړې ښه تفصیل سره، خو زه تاسو نه تپوس کوم، تاسو لږ حوصله وکړئ بھائی، لږه زه دوی د مولانا فضل الرحمن خبره وکړه په قبر چې زمونږ حکومت زمونږ انتخاب وشو په هغه غرض باندې مولانا احتجاج شروع کړو چې زه د اسمبلۍ نه حلف لالم. یاد ولرئ کنه ودا ناجایز اسمبلی دا، ودا سلیکټډ اسمبلی دا، بیا وی چې دا اسمبلی نه استفاګانې ورکوو ځکه چې دا ناجایز اسمبلی دا. هغه اسمبلی نن هم اکه اسمبلی دا، کم ته چې د سلیکټډ اسمبلی وي، کم ته چې ناجایز اسمبلی وي، د هغه اسمبلی نه د صدر هم جوړېدل غواړي او د ده زیه د هغې نه وزیر جوړ شو، نو جایز شوه. د تاسو نه یو تپوس کوم، د کله د اسلام خبره کوله چې اسلام په خطره کې دی، کله وی چې دا د یهودو سازش دی. زه مولانا فضل الرحمن نه دا تپوس کوم چې نن عمران خان د یو سازش تحت دا هغه حکومت ختم کړی شوی دی، سازش شوی دی په امریکا کې. د سپیکر په حیثیت کابینټ ماته هغه مراسله لرګلې ده او ما کتلې ده، او زه حلپین دا وایم، حلپن خبره کوم چې په هغې کې چې کوم زمونږ امبیسډر مراسله لرګلې وه دا بلکل واضح و چې هغې کې مونږ له دمکي هم راکړې وه، هغې کې وارننګ هم راکړی او دا خبره واضحه کړې وه که عمران خان منل نه کو نو پاکستان به د ډېر سختو حالاتو ته مخامخ کېږي. زه تاسو نه دا تپوس کوم، دا د 400 خلک دا همیشه د ازادۍ تحریکونو کې سرلښکر پاتې شوي دي. ترنګزو باباجي د دې خارې سره تعلق ساتلی دی او د دې خارې نه د ازادۍ تحریکونه چلېدلي دي. زموږ مشرانو قربانۍ ورکړې دي صرف او صرف د ازادۍ لپاره، د غلامۍ نه بغاوت. تاسو تپوس کوم دا هغه مشرانو چې کوم قرباني ورکړې وه صرف د دې لپاره ورکړې وه چې موږ یو آزاد قوم یو. باچا خان او د هغه زوی ولی خان هغه هم دا ناره ولی وه چې خپله خاوره او خپل اختیار، او ستاسو خلکو ورسره ملګرتیا کړې وه، مشرانو ورسره ملګرتیا کړې وه. اوس زه دا تپوس کوم چې زمونږ په ملک کې ډایرکټ مداخلت وشو، ډایرکټ موږ یو آزاد قوم یو، زمونږ یو خپل قانون دی، زمونږ خپل آئین دی، زمونږ خپل ملک دی. په دې ملک کې زمونږ خوښه ده چې موږ به څنګه قانون غواړو، په دې ملک کې دا زمونږ خوښه ده چې موږ چا سره تعلقات ساتل غواړو، په دې ملک کې دا زمونږ خوښه ده چې موږ چا سره څنګه معاملات کوو، دا زمونږ خوښه ده که نه ده؟ آزاد قوم یو که نه؟ یو خوددار قوم یو. عمران خان صرف او صرف په دې وجه چې هغه وایي زه روس سره معاهده کول غواړم چې ما ته ارزان تیل میلاو شي، ما ته ارزان اوړه میلاو شي، چې به زما خلکو ته سهولت شي. انډیا د روس سره تعلقات ساتي، هغې باندې پابندۍ نشته. انډیا د روس نه تیل اخلي، په هغې پابندۍ نشته. خو موږ چونکه همیشه زموږ لیډرشپ غلام پاتې شوی دی نو هغوی دا خیال و چې عمران خان به باسي، نو عمران خان ته سزا څه میلاو شوه؟ absolutely not. دا absolutely not. عمران خان د هغې مطلب دا دی چې خپله خاوره خپل اختیار، دا زما وطن دی، دې کې به زما اختیار دی. صرف عمران خان دا ویلي دي چې زه به په خپل ملک کې د خپل قوم د مفادو خیال ساتم،
زه په خپل ملک کې د خپل وطن د مفاداتو تحفظ کوم. په دې وجه عمران خان لرې کړی شو. عمران خان ته سزا ملاو شوه صرف په صرف په دې وجه. اوس تاسو پښتانه دویم تپوس تاسو نه کوم، دا پړومبي ځل باندې ګورئ پښتنو ته دومره لوی څه ملاو شوي وه. تاسو تاریخ وګورئ د پاکستان چې پښتنو ته دومره غټې عہدې ملاو شوي، دومره غټ پوزیشن ملاو شوی، دومره غټ حیثیت ملاو شوی. او دا عمران خان واحد سړی دی چې د پښتنو جنګ کړی دی. د ډرون خلاف خبره کړې ده نو عمران خان کړې ده. دا ډرون خو د پښتنو په سرزمین باندې پاکستان کې او خاص کر پښتنو باندې کېدل کنه. دا څنګه ملک دی چې دغه ملک باندې حمله کېږي، دغه ملک کې خلک وژل کېږي او ته ورته وایې چې زه آزاد قوم یم. عمران خان د قبایلو خبره کړې ده، قبایلو د حقوقو خبره کړې ده، د آزاد خارجه پالیسۍ خبره کړې ده. نو زه تاسو له نن د عمران خان پیغام له راغلی یم. ګورئ د 400 خلکو پښتنو زه د عمران خان پیغام له راغلی یم تاسو له. زه تاسو له وایم چې تاسو ته دا غلامي منظور ده، دا غلامي درته منظور ده. تاسو د عمران خان سره ملګرتیا کوئ د ازادۍ لپاره، کلکه ملګرتیا به کوئ که نه. زه به عمران خان ته اوس چې څنګه تاسو نه فارغ شم زه به ورته میسج ورکوم چې د 400 خلک تا سره ولاړ دي، کلک در سره ولاړ دي، په نه در سره ولاړ دي انشاءالله تعالی انشاءالله. او دا چې کوم دی اوس د مهنګالۍ دا چې کوم حال جوړ دی، دا خو داسې حال جوړ دی چې موږ سره خو یاره چې خلک په خودکشۍ باندې مجبوره دي. رس سره ده چې دا د کم تیل ګران شو، کم اوړه ګران شو، کم دا روزانه د شای خورتنوش ګرانېږي. د دې اثرات څه دي چې یو غریب سړی به کم ځای نه دومره پیسې راړي. یو طرف ته روزګار دغه شانتې حال دی او یو طرف ته دومره مهنګایي راله. دا حکومت که موږ مزید پرېښه نو دا ژوند ګورې ګرانېږي. دا شهباز شریف چې دی وایي زه کپړې خرڅوم، ستا په کپړو ګرانې کېږي. میا صاحب اوس ستا د کپړو خبره وتې ده که دا خپله سرمنه و خرڅه کړې که نن مهال پرېږدي. شهباز شریف په ټولو په لسو کپړو باندې عمران خان یو دستخط قیمت کېږي. دا په کپړو نه کېږي. اوس زه او دا شکر دی زه تاسو ته یو خبره کوم. ما پرون په صحابۍ کې هم دا خبره کړې ده چې ما عمران خان سره د ژوند 26 کاله تېر کړه. 26 کاله ډېر لوی عمر مې تېر کړ. ما عمران خان ته بله ورځ دا ویلي میټینګ کې ما دا خو تا ماله عزت راکړه، پښتنو له عزت ورکړه چې تا دویمه غټه عہده مونږ راکړه. ما اوس که ستا د کور جارو کولی که نه جارو ته تیار یم ځکه چې تا کوم ناره شروع کړې ده د ازادۍ جدوجہد شروع کړی دی او همیشه موږ پښتانه یو، موږ د چا غلامي نه منو، موږ د چا معتبري نه منو، موږ د چا مشروطي نه منو، موږ د چا ډکټیشن نه منو، موږ یو آزاد قوم یو. دا د احمد شاه ابدالي دا د احمد شاه ابدالي نسل دی، دا د احمد شاه ابدالي نسل دی. انشاءالله تعالی خان صاحب ته زه دا میسج ورکوم چې ټول پښتانه تا سره ولاړ دي لکه د غر در سره ولاړ دي انشاءالله تعالی، کلک مضبوط در سره ولاړ دي. لا اوچت کوي انشاءالله تعالی. او کله چې عمران خان د بل احتجاج اعلان وکړو نو انشاءالله تعالی پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا با انشاءالله تعالی راوځو. دای چې کوم تشدد کړی دی، دای چې په کومه طریقه باندې کنټینر ایښی وي، دای چې په کومه طریقه زموږ خلاف چې دی نو کریک ډاونز وکړو. موږ خو چېرته داسې نه وکړي، دای خو احتجاج کړو. کنټینر اوس به انشاءالله تعالی سم نه ټینګېږي. موږ د قانون احترام کړی دی او د قانون احترام کوو، خو موږ دې حد ته مه بیایئ، موږ دیوال سره مه لګوئ چې موږ هغه لیول ته لړ شو چې نه بیا پکې ستاسو موږ آخري چې زموږ سره اختیار دی چې موږ قانون په خپل لاس کې والو. راتلونکي موږ صرف یو مطالبه ده، فوري الیکشن چې زر تر زره الیکشن دې وشي، زر تر زره الیکشن دې وشي. دا د عوامو اختیار دی چې هغه چا سره ملګرتیا کوي، چا له اقتدار ورکوي، چا له ووټ ورکوي، دا د عوامو اختیار دی.
دا د عوام اختیار دی دا بل چا اختیار نشته عوام دې فیصلې وکړي چې پاکستان کې بس څوک حکومت کوي موږ صرف عوام نو ان شاء الله تعالی زه یو ناروا وم بیا ختمه مهنګایي حوالې سره زما خیال زما ملګرو ښه تفصیل سره خبره وکړه زه تاسو نه تپوس کوم چې دې وخت کې دا کم تیل ګران شو دا تیل صرف دا نه ګران چې تیل ګران دي دې تیلو سره چې کرایې ګرانې شوې د کرایو سره چې ستاسو چې کوم آمد و رفت دی که هغه وړې دي که هغه اوړه دي که هغه ټول څیزونه کم ځای ته قیمتونه ورسېدل غریب سړی به څنګه دا دومره لوی بوج برداشت کوي ځکه چې هغه روزګار نشته دغه مزدوري نشته خلک دې ته تیار دی چې خودکشو ته خلک تیار کړی دی خو انشاءالله تعالی عوام تاسو سره ولاړ دی عمران خان سره عوام ولاړ دی او عمران خان تاسو سره ولاړ دی انشاءالله تعالی د دې مهنګای خلاف به موږ د جدوجہد ساتو او هغه پر د جدوجہد وکړو چې دا حکمرانان خپل کور ته لېږو انشاءالله تعالی پاکستان تحریک انصاف